بسم الله الرحمن الرحیم. الناس باللباس، الناس خلق باللباس پیجندلی شي په لباس باندې. په دې ضرب المثل کې د انسانانو د پیجنګلو طریقه ښودلې ده چې یو انسان به ته څنګه پیژنې چې دا مالدار دی کو غریب دی، عقلمند دی کو کم عقل دی. نو د هغې طریقې دا ښودلې ده چې ته به دې پیژنې په لباس باندې. یعنی چې ته د یو انسان لباس ته وګورې او هغه اعلی او قیمتي وي، نو تا ته به دا پته ولګي چې دا انسان مالدار دی. او کو هغه کم قیمتی او معمولی لباسي، نو تا ته به دا پته ولګي چې دا انسان غریب دی. او بیا به داسې پیژنې د عقل او کم عقلتیا چې ته یو انسان ته وګورې او د هغه لباس ته وګورې او د هغه لباس تا ته پاک صفا ښکاره شي او هغه پاک صفا وي، نو ته به پوه شې چې دا انسان عقلمند دی، باشعور دی. او که د یو انسان لباس دا خراب وي، ګنده وي، نو ته به پوه شې چې دا انسان بې عقله دی، بې شعوره دی. نو دا د انسانانو د پہچان او د پیژنګلو طریقه ده. الناس باللباس، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الناسو د دې لغوي تحقیق مخکې تیر شوی چې دا په اصل کې اناسونو. نو شروع کې چې کومه حمزه ده دا د تخفیف په غرض باندې حذف کړې شوه او د دې په عوض کې په شروع کې الف لام راوړو او په آخر کې چې کوم تنوین دی دا د الف لام د وجې نه وغورځېدو، نو دا الناس شو. باللباس کې با حرف جار دی. اللباس دا راځي د سمع یسمعو باب نه. لبسا یلبسو، لبسن د دې مصدر راځي، معنی د کپڑے اغوستل. او لباس دا واحد دی، د دې جمع راځي البستون. الناسو باللباس د دې ترکیب داسې دی چې الناسو مبتدا، باللباس کی با حرف جار، اللباس مجرور، جار سره د مجرور نه متعلق شو یعرفون پہلی محذوب پوری. دا یعرفون پہل مونږ دلته کې محذوب راوستو. یعرفون دا پہل مضارع مجهول جمع مذکر غائب صیغه ده. نو دا مونږ ذکر وستو چې دا باللباس متعلق دی او هر یو متعلق یو متعلق والی او متعلق دلته نو دا وته مونږ یعرفون راوستو. یعرفون پہل او پدې کې دا و ضمیر دا د نائب فاعل او باللباس د متعلق. نو پہل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. الناس علی دین ملوکهم، الناس خلق علی دین ملوکهم د خپل باچهانو په دین باندې وي. د دین نه مطلب دلته کې طریقه ده او دې کې دا ویلي دي چې انسانان او خلق دا د خپل باچیانو په دین او په طریقه باندې چلیږي. دا غي وجه دا ده چې باچا په ملک کې اصول او قوانین نافذ کوي او دته خلکو توجه وي، یعنی باچا په ملک کې د توجه مرکزي. نو کو باچا عقلمندي او ایمانداري رښتینی وي، نو خلکم ایمانداري عقلمندي رښتینی صالحانی نیکانی. او کو باچا پاجر فاسق سړی وي، نو د اغازه خلک د هغه په شانتي پاجرانی فاسقانی. الناس علی دین ملوکهم د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الناس د دې لغوي تحقیق او شو دینن دا واحد دی، د دې معنی د مذهب او د دې جمع راځي ادیان. ملوک دا جمع ده د ملک، معنی د باچا. الناس علی دین ملوکهم د دې ترکیب داسې دی چې الناس مبتدا، علا حرف جار، دین مضاف، ملوکی دا بیا دا مضاف الیه د دې اول لپاره بیا مضاف دی او هم مضاف الیه.
مضاف سره د مضاف الیه نه دا بیا مضاف الیه شو د دین لپاره مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د اعلی حرف جار جار سره د مجرور نه متعلق شو قائمون پوری دلته کې مونږه دا قائمون د جمع مذکر اسم فاعل سیار وستدا وجداد چې علی دین ملوکهم متعلق ته او د دې متعلق نشته نو دا قائمون ولرو وستو متعلق نو قائمون اسم فاعل او پدې کې هم ضمیر هغه د دې فاعل نو اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی به جمله خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه القرض مقراض المحبه القرض قرض مقراض المحبه دا د محبت قینچی ده د دې مطلب دا دی چې قرض دا محبت او د محبت رشتہ دا کټ کئ چې د یو دو انسانانو په منځ کې ډیر زیات مینه او محبتي خو چې یو بل قرض ورکی نو بیا خو د انسان فطرت کې دادی چې ډیر قرض نه واپس کوي نو د دې وجه نه محبت د دې په منځ کې ختم شي یا کو یو انسان واپس کوي خو د سره وینا نو چې د سره نی او هغه ته نغواړي او په وخت ضرورت هغه خپل پیسې د دنه علی او د سره نی نو د دې وجه نم د دې هغه رشتہ کټ شي او د دې هغه محبت بیا په افغان باندې بدل شي القرض مقراض المحبه د دې لغوي تحقیق داسې دي چې القرض دا راځي د ضربا یضربو باب نه قرضا یقرضو قرضن د دې مصدر راځي معنی د قرض سودا کول المقراض دا اسم آله ده او د دې جمع راځي مقاریزو المحبه دا د حبن مصدر نه جوړ شوی دی او دا راځي د ضربه یضربو باب نه او د دې معنی د محبت کول د حبن معنی د محبت کول القرض مقراض المحبه د دې ترکیب داسې دی چې القرض مبتدا مقراض مضاف المحبه مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه